أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. سورة الزخرف 15 نمبر آیات. په دې 15 نمبر آیات کې رټل د هغه خلکو د پاره چې کوم شرک کوي، چې به کوم قسم شرک مختاری نه هغه د پاره رټل ذکر کیږي، زجر دی. الله تعالی فرمایي چې وجعلوا او د خلکو مقرر کړی دي له دی الله تعالی د پاره، د مشرکانو مقرر کړی د الله د پاره من عباده د بندګانو د الله لره، چې کوم هغه خلک چې د الله بندگی کوله د خلکو مقرر کړی دي جزءا حصہ د الله تعالی، جز د الله تعالی، جز حصہ چې کوم دانو د دې مصداق اولاد می په دې وجه د اکثر مفسرین رائے ده چې د دې مراد اولاد دي، او جز چې کوم دینو دا شراکت ته هم ویل کیږي، یعنی هغه خلک چې د الله تعالی سره په ذات صفاتو کې څوک شریکوي دغه ته مراد کې دي. لیکن اکثر مفسرین رائے ده چې اولاد نه مراد دي، د اولاد نه مراد فرشتي مراد دي. هغه خلکو رټل چې کوم خلک فرشتو په باره کې وایي چې د الله تعالی لونه دي، هغه خلک رټل مقصود دي، او دا قول زیات راجح او مشهور قول دی. نو دې خلکو مقرر کړل د الله د پاره من عباده د بندګانو د هغه نه چې کوم د الله بندګي کوونکي مخلوق فرشتي وي، جزءا اولاد معرفت په دې وجه باندې جزءا لاندې اولاد ته حمل کړي دي. ان الانسان یقینا انسان لکفور مبین، خامخا ناشکر دی ښکارا. خلاصې دا شو چې انسان به ټول خبرو باندې پوهیږي، دا اسمانونه دا ځمکه د منځ کې چې کوم نظام دی کوم مخلوقات ټول خالق الله دی، او د څومره احسانات او نعمتونه چې د ټول د الله طرف دی. د دې باوجود بیا د الله مخلوق راخلي د الله تعالی د پاره اولاد جوړي چې د اولاد شو، نو دا خدای نشکر انتها راخاره نشکری ده. امیت اتخذ آیا نیولای دی مما یخلق بنات، هغه چې الله را پیدا کوي په لوروالی سره په لونو سره، واسفاکم بالبنین او غوړه کړي تاسو د پاره زامن. دا هم زجر دی مشرکانو لره په بل طریقه باندې. هغه مشرکان چې هغه پرشتو باره کې عقیده لرله د الله تعالی لونه دي، لکه عرب مشرکان چې څومره وو کم چې اهل کتاب نو، نو هغه لره وس رټل په بل طریقه باندې. او بل طریقه دا ده چې د مشرکانو خپل عقیده دا وجلوري ډیره زیاته پدې شو، د لور د په پیدایش باندې بچ کله خبر شونه مخ به تور شو د خفګان خلکو نو پټه چې دا خو پیغور دی د خولو په فکر کې به او په کم ځکه خخکی او ځان ته وسګار کی لور به ډېر زیات باندې کړه. د دې باوجود الله تعالی د پاره به ثابتول چې د الله لونه شته، ځامن نشته لونه شته. واجب خبره ده چې الله تعالی د ټول سيزون خالق الله دی. د انسان او مشرکانو په خبر د منل چې موږ الله پیدا کړی و، ارس الله پیدا کړی، خو د دې باوجود به ویل چې فرشتي لونه دی او ځامن یې سره نشته دی او لونه په خپل باندې سمې بدې شوي. دا خو دوی د عقیده او دوی د دستور مطابق هم د الله تعالی سخت پکاوي شو چې کوم شی ځان له بده شي نو الله له ثابتې. نو دا څنګه قلماندې چې څنګه خیارتیا شو. نو الله تعالی وی امیت تخذ آیا دوی آیا امیت تخذ آیا دی الله نه ولیدا مما حق یخلق چې پیدا کوي بنات په لوروالی سره، یعنی دې ته لور دی لونه شوي. واسفاکم غره کړ تاسو د پاره بالبنین زامن، تاسو زامن درکې ځان له لور پیدا کړل او لور تاسو بده شي. دا رټل مشرکانو شو په بل طریقه باندې. و اذا بشر احدهم هر کله چې زیری ورکړل شي یو کس د دوی ته عرب مشرکانو ته بما ضرب للرحمن په هغه شي سره چې دوی بیانې د رحمان ذات د پاره، د رحمان ذات د پاره دوی کوم څه بیانې چې د الله لونه دي دغه زیری چې دې ته په خپل باندې ورکړي چې ستاسو لور شوی ده. نزول وجهه وګرځيږي مخ ده مسودن تکتور مخ تکتور چې د خفګان وهو کظیم او دا غمجنی. کظیم هغه چاته ویل کېږي د غم د لاس نه بالکل لازله دړ کوي. نو څه غمجنی چې لور پیدا شو دنیا ورانه شو او مخې تور شي او بیا الله لره ثابتې چې د الله شته. او من ينشأ ای هغه سوچ پرورش کیږي فل حیلیت په کالو کې سترو زرو سپینو زرو کې، وهو په الخصام او هغه چې په جګړو کې هم په خبرو کې هم غیر مبین ښکارا خبره نشي کوله. دای هم رټل شو په بل انداز باندې
چې په دومره مخلوقاتو کې د الله تعالی د لپاره لونه ثابتای او قادر مطلق لوی ذات چې ټول ارث مالک خالق دی زمکه او اسمانونو مالک هغه ذات لره لونه ثابتای د سې لونه چې هغه پرورش په کالو کې کیږي د کالو نه بغیر د هغه د حسن لرسه اعتبار او معیار نه بیا وهو في الخصام او دغه بجګړو کې هم غیر مبین ښکارا خبره نشي کولای شرمېږي حیا ورزي خلکو د مخ خبرې نشي کولای نو هغه مخلوق د الله تعالی لپاره بیا دوی اولاد ګرځي نو دای زجر شرټل په بل انداز باندې چې زنانه په ټولې کمزورې مخلوق دي دوی چې کوم دي بخپل حسن کې کالو ته محتاج دي کالو نه بغیر دي حسن نه ښکاریږي البته نارینه چې دی نه بخپل حسن کې کالو مالو ته نه محتاج بخپل باندې سي برابر دي نو یو کمزوري خو د زنانه او داش دویم زنانه په خبرو اترو کې خصوماتو کې ښکارا خبره نشي کولای یا په خبره باندې پويږي نه یا که پويږي د نارینه او د حیا د وجه خبره نشي کولای هغه کمزور یا مخلوق دی راوغه سود الله تعالی لونه یو ګرځولي دا د حد نه سیوا زیاتې شو لیکن دا یو خبره چې وهو په الخصام غیر مبین چې دغه به په جګړو کې په خبرو کې ښکارا خبره نشي کولای نو دا اکثری قاعده رسیده کولیه نه ده اکثری زنانه د چې په خبره باندې یا پويږي نه یا خه پويږي خو د حیا د وجه نه سوي نه خپل خبره ښکارا نشي کولای د مخالف دلیل رد کولای نشي او خپل داوا پیش کولای نشي نور دا قاعده کلیه نه ده ډیر زنانه به د انتهایی مهارت بل لري قابلان زنانه وي او دومره قابلان به نارینه به مو خبرې نشي کولای نو دا بهشکه کې دي شو دای او تاریخونو کې دا تیری شوی دشتا خو دغه اکثر نه ده کمی د دې مقدار زیات نه وي اکثری قاعده دار چې زنانه د سینې شي کولای وجعلوا الملائکه دوی ګرځولي د فرشتو لرا الذين حق فرشتي هم عباد الرحمن چې هغه بندگی کوونکي د رحمان ذات د الله بندگی کوي اناثا زنانا یعنی مشرکانو بل جرم دا دی چې فرشتو ته زنانه په نسبت باندې ګوري او دوی عقیدار چې فرشتي زنانه دي حالانکه فرشتي د مخلوق د اجداد نه نارینه دي نه زنانه دي دوانو د صفاتونه د بل شم بدل منزه دي پاکي دي او دیو تر زنانه په نظر باندې ګوري نو فرشتو تر زنانه په نظر باندې قتل دا بل عیب دی بل جرم دی بل کفر دی الله تعالی اشهدوا خلقهم آیا دوی حاضر او پیدایش ته فرشتو ته دیو ته حاضر موجود چې دا پیدائش به زنانه وي الله وي ستكتب شهادتهم زرد چې وبل کله شي دا ویناګان د دوی دا دروغ چې کم دی وي او فرشتو بارک زنانه او داوا لري زنانه دي دا خبري به ولي کړي شي ويسالون او د دې نه تاسو کیږي د بارک چې تاسو به دلیل خبري ولي کولې تاسو به باندې څه دلیل وجه فرشتي زنانه دي او بیا لونه شوي د الله په دې باندې ثبوت کم دی د ځان نه لګي نو کوم خبره چې به دلیل وشي دومره غټ جرم وشي او به دلیل باندې خلق کیږي لګي الله تعالی به خامخه تاسو کې د کوم ځکه نه دی ویل وقالوا او دی بویل لو شاء الرحمن خو خوي د رحمان ذات ما حغس ما عبدناهم نم به عبادت نه وکړي د دې پرشتو دا مشرکانو بل دلیل دا دلیل مخکې تر شوی دی ځکه مشرکانو به ویل چې ګوره کوم د پرشتو بندگی کوو او زمنګ دا بندگی د الله خو خنه وي بدیش وي نو بیا به الله د سکري و چې په زور به موږ منی کړی وي چې موږ سر راکته کول سي ته د سر بند راکته کې د جګبه ولاړ وي سر نو موږ سر سي دنش وي کولې ملا به راځي ډانګې کړی وي چې راکته کې دی به سر نشوره نو ګورم خو راکته کې دی شو سجده کولې شو معلومه کې دا چې د الله خو خدای چې بس پرشتو عبادت کوي دا د دلیل یو چپ دلیل نو په خپل ناجایز باندې به دلیل دا وایي چې دا ناجایز وینم به کولې نشوي حالانکه د څه خونه د الله تعالی انسان له ډیرو خبرو کې اختیار ورکړي دي چې کته کې نام کولای شي کنه کې نام لاندې بچ کولای شي خو کو جرم دی لکه سړی غلا چې د غلام د غلې ول باندې د ټول قاتل هم د غلې ول باندې دی چې کته یو سړی بے ګناه وجه تاسو اختیار شته وجل شي کته غلا کې نو ته کولای شي تاسو اختیار شته خو کو دی وکنه مجرم به اوس غل ورته وړي او غل وای چې ګوره زما د غلا د خو خوخه زګه ده چې کزما د غلا نه به خوخه به ډون کړه دي کوړه باډو راتلې نشو کور ماډو لیدیم نه تیلا سمانه به شل کړي به کور بوره ختم نشوي او د خپل به مازوره کړي به د سره به کور دراوته نشوي خو دا جرم ما وګو زرا ورسېدم پته لګی چې ټیک دی دا څه دلیل شو د دومره کافرانو چې د مسلمانانو وجني بلارو کو تناس جنگونه وسره کوي نو دغه دلیل دغه کې مواجهه چې یاره بس که الله خو خنه وي د مات ګډ کړي به د څه خو نه ده نو الله د انسان سره اختیار ورکړي د کار کول او به د حکم اورولې د کله د وګړه د څه بشي کله د نه کوله د څه بشي
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کچا خو شي نو هغه ایمان راوړي اختیار وسشتا اچھا چې کفر وخت کفر د اختیار وسشتا خو کفر یو کو نبی الله یې موږ ظالمانو لپاره جهنم تیار کړی دی ورا چوبه نو دا د کا مشرکان یو منګړت دلیل چې دی په وایو چې وقالو دی بویل لو شاء الرحمن کو خو خبر د رحمان ذات ما عبدناهم بیا موږ عبادت نه کړی د پرشتو ما لهم بذلك من علم الله وینشت ردوی د پاره بدی خبر مانی سلام دا کم شجر زانه وي د کتابی خبر نه ځانه وي اس دلیل علم بنشت انهم نردوی الا يخرسون مگر اٹکل وینا کوونکې چې بخره سوال لبسته وینو نو د کتابونو حواله د حدیثو د آسمانی وحی علمیت د سره بنیاد نام نه خبر الله تعالی ام اتیناهم کتابا آیا موږ ورکړی دې کتاب من قبله مخر د قران فهم به مستمسكون جدي باغي منګولي لګولي دا غینه ته وي چې دا شرک صحیح دی نو کتاب خو سلام نشته بل قالوا بلکې دی وای ان وجدنا اباءنا یقینا مندري دي مشران خپل علی امه په طریقه باندې بری طریقه باندې چې دوی ډیر راټین کې دا کو پر د کم ځګین نه وای بس زم مشرانو کا اوس قوم کې دا رواج دی دینه خو سر هیڅ شي نشته د سره اوس دلیل نشته وان علی آثارهم محتدون او یقینا په هغه په نقش قدم پسې روان یو دا دوی اخر نه خبر شو